امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړ وی عرش غوره دی که مدینه غوره ده؟ مدینه منوره غوره ده که عرش غوره دی؟ نو امام صاحب ورته وي د زاهدانو عابدانو دپاره مکه غوره ده او د عاشقانو دپاره مدینه غوره ده زما محترم. او زما رب وفرمایل ته د مکې خبره څنګه کې؟ ته د مکې خبره څنګه کې؟ زما عرش چې ما رب په استوا کړې ده وایي د ټولې دنیا بلکې د مکې د عرش د مدینې خاورې ته نه رسیږي زما محترم. مدینه دومره خوږ کلی دی، دومره بابرکت کلی دی، او چې چا پکې زندگی تېره کړي قسم دی زه خپله چې راتلم د مدینې منورې نه ډېر مې ژړلي دي او ډېر زیات چې یو عاشق د مدینې نه راځي او نه جاړي دا نه منم زما محترم. ته مدینې منورې ته لاړ شي او د نبي علیه السلام نه واپس راځي ته به نه جاړې زړه به دې جاړي زما محترم. مدینه داسې زما جانان او محبوب پکې پروت دی، گویا رب آواز کوي زما د ټولې دنیا سرمایه په دا مدینه منوره کې پرته ده زما محترم. نو خوږ ځای به ولیني. نو خبره مې دې پورې کوله نبي علیه السلام وایي ما باندې څوک یو پیره درود ووایي یو واقعه کوم ستاسو د عبرت دپاره بس دعا کوو. یو سړی نبي علیه السلام باندې به سلامونه درود شریف ډېر وي، نبی علیه السلام باندې به درود شریف وي. نو روانو په سفر باندې چې ته قافله کې روانو واقع به تاسو اورېدلي مي وی بیمار شه زوی م ورسره و چې بیمار شه قافلې ورته دوه درې ورځې ایثار شه قافله ته لاړه چې زموږ د تجارت سامانونه خرابېږي. زوی او پلار په بیابان کې پاتې شو، پلار یې بیمار دی، یو هفته خدمت یې وکړه زما محترمو پلار ورته په بیابان کې وفات شي. زوی ناست دی جاړي چغې ورته وایي الله پلار دې راله په بیابان کې مړ که او الله روح ته قبض که دلته په دې ځنګل کې ما سره څوک شته نه چې قبر وباسي نو الله دې به زه څنګه ښخومه. نو دې لاړه ښکته تماشې په ځنګلو کې ډېرې منډې ووالې، پلار یې مړ پروت و، منډه به یې وواله نو واپس په پلار له راغې چې ته حیوانات یې ونیسي زما محترم. مړ پلار له به بیا را منډه کړه، بیا به یې چېرته منډې ووالې، یو طرف ته به یې منډې ووالې نو بیا به یې پلار له را منډه کړه چې پلار به مړ دی څوک حیوانات یې رانه یونیسي. نو یو لوګي ورته ښکاره شو، بس هغه لوګي باندې ده ناڅاپه ور منډه کړه بستي غوندې وه. هغه خلکو ته وایي پلار راته په ځنګل او بیابانو کې مړ دی راسره یې ښخ کړې الله م وبخه. وایي خلکو ورته وایي زه مونږ درځو. دې چې راغې ویې کتل پلار تنی د انسان و سر یې د خره و زما محترم. د چې وکتل ډېر حیران شه الله زما د پلار په دې سر باندې څه چل شوی دی چې تنی د انسانانو ده او نور سر یې د خره دی، الله څه ګناه ده کړې ده دنه څه ګناه شوې ده؟ خپله لمنې پې واچوله. الله پلار مې د شرمېږم پې لمنې وله واچوله. الله که دا خلک راله ولیدل زما پلار یې ولیده چې دا سړی دی سر یې د خره دی هغې به هم ویرېږي او به تښتي خښۍ به نه. الله زما حفاظت وکړه. وایي گویا بېهوشي پې راله. آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک وله خوب کې راغی. ورته یې ولې جاړې؟ وایي د الله رسول پلار مې په بیابان کې وفات شوی دی او بله خبره کوم سر نور تنی د انسان د سر د خره دی. نبی علیه السلام مبارک ورته ښه وی یو کس په ما باندې روزانه سلامونه وي د یو څو ورځو نه سلام بند شوی دی. ما پرښتو نه تپوس وکړه په ما به درود وي هغه درود نن نه راځي. ولې؟ وی پرښتو راته وي د الله رسول په بیابان کې وفات دی او ستا ضرورت دی زه وله راغلم. وی د الله رسول زما پلار دی که نه چې ویې کتل نبی علیه السلام مبارک پې نبوت واله دست لاس راښ کړه چې څنګه لاس راښ کړي ما ټوپ وراویښ یم چې مې وکتل الله مې واپس پلار جوړ کړی و زما محترم. دا د درود شریف په فضایلو باندې خبره کوم. او یو درود شریف معنی یو پیره درود شریف دی کل دنیا و ما فیها د ټولې دنیا نه افضل دی. یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا.